او دا حدیث تاریخ ابن عساکر او تاریخ الخطیب البغدادی دا سے جلیل القدر محدثین و مورخین دا حدیث مبارک روایت کړی دی. انس ابن مالک نا چې دا د حضور مبارک خادم پاتې شوی وی چې حضور مبارک سو فرمایل وی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل حدیث الفاظ دادی تاسو ما صحابو ته بدر دی موای غلط الفاظ د بے ادب الفاظ دا وی پشان کی می استعمالوي د اهل بیت او د محبت په آړ کې دوی ته کم نظر مکوي. دا محبت د اهل بیت او اسلام په نسبت باندې قابل قبول نه دی. دا یاد ساتئ ډیر بننت چې دی پیوځي کې چې ډیر زیات یو اظهار به وکړي یو محبت اعلان به وکړي ناری به ووهي خو چې صحابه سره د ذره برابر بغض بزړه کې اهل بیت په دربار کې ستاده محبت قابل قبول نه دی. دا کې دی نشي. دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ دوا بابونه دي. د حضور علیه السلام د زندګۍ یو دوا معاونین دي. د حضور علیه السلام د زندګۍ مبارک د تاریخ یو دوا پاڼې دي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د وفاداری یو دوا پهلوګان دي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام د قربانی یو دوا مثالونه دي. اهل بیت علیهم السلام او صحابه دا سره ته جدا کولای نشي. دا سره ته بیلولای نشي. بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام په دغه حدیث کې څه فرمای فإن مرضوا فلا تعودوهم چې کوم خلق زما صحابه کرام نعوذ بالله من ذلک په باره کې بد ردی حضور علیہ السلام فرمای وإن مرضوا فلا تعودوهم کچرته دا خلق بیماران شو تاسو یې بیمار پرسی مکوئ. حالانکه بیمار پرسی څه ده سنت ده مسنون ده. بیمار پرسی په بابت کې رسول الله فرمای چې کوم یو انسان د چا بیمار پرسی وکړه د بیمار چې ترڅو پورې دی بیمار سره ناسته دی د جنت په باغچه کې ناسته رسول الله دومره ثواب یې په حدیث کې. خو چې د صحابه په بابت کې څوک زبان درازي کا رسول الله فرمای وإن مرضوا فلا تعودوهم چې هغه بیماران شي تاسو بیمار پرسی مکوئ. او بیا څه فرمایي وإن ماتوا فلا تشهدوهم او چې کله دا خلک مردار شي او مړ شي رسول الله مبارک فرمایي تاسو جنازه مه پکوئ په دغو خلکو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه پوهېده په خپلو صحابو باندې 1447 سال بعد ته د تاریخ په اوراقو په قرآن په حدیث باندې زیات پوهېږي. حضور مبارک فرمای فلا تشهدوهم مرز دوی جنازه لا. بیا څه فرمای ولا تناكحوهم دغه خلق سره خپل رشته مکوي رسول الله فرمای ولا توارثوهم سلورم فرمای رسول الله فرمای دغه خلق له خپل مال کې حصے مور کوي. بیا څه فرمای ولا تسلموا عليهم پنځم نمبر رسول الله فرمای چرته پلار کې ناشته پنجلس کې په دغه خلکو باندې سلام ما چوي رسول الله فرمای. او بیا څه فرمای ولا تصلوا عليهم او چې کله دا انسان په دعا کې دریاد شي دغه خلکو ته دعا مکوي رسول الله فرمای. ثم بد رسول الله مبارک په دې باندې وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم ولا توارثوهم ولا تسلموا عليهم ولا تصلوا عليهم رسول الله فرمای مور سره تعلق ساتي مسلام په اچوي مور ته دعا کوي م په مال کې حصہ ور کوي م جنازو لورځي مور سره رشتہ داری کوي او که بیماران شو می بیمار پرسی کوي. دا خلق دا د زما د امت نه ندي چې کوم خلق د صحابه کرامو په شان کې زبان درازي کوي. نن که دغه خلکو سره مونږ بغض ساتو کنه او مونږ بد شي او الحمدلله په منبر باندې علی الاعلان دا خبره کو من کان او حیث کان چې هر څوک وي هر چرته وي او په هر نوم باندې یادېږي. مونږ چا نوم نه اخلو چې په هر نوم باندې یادېږي. او صحابه کرام مبارکانو په باره کې یو ادنا غوندې په زړه کې نعوذ بالله یو سوچ فکر هم راځي هغه انسان سره مونږ علی الاعلان وایو مونږ ورسره نفرت دی هغه انسان سره مونږ بغض دی هغه انسان سره مونږ محبت نشته. کم بیمار شي بیمار پرسی نه کو کم مړ شي جنازه نه کو کناس په سلام نه په اچو رشتہ داری ور سره نه کو په مال کې حصہ دار نه ګرځو او سره په دعا کې ریاض شي زمونږ ټوټه پوټه دعا کې مونږ هغه مسلمانانو ته دعا نه کو.
ځکه دا د زما د حبیب علیه الصلاۃ والسلام مبارک ما او ته حکم دی. نن به یو کس را پسې سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه په بابت کې بدایي چې هغه فلان دی او هغه دا دی او هغه دی، چې د امام حسن رضی الله تعالی عنہ غوندې شخصیت هغه سره صلح کړي او داغه په لاس باندې بیعت کړي، زما او ستاسو څه اعتراض پاتې کېدی شي دا غي نه پس ته دا غنم زیات خپويږي. نعوذ بالله من ذلک. دا مشاجرات صحابه کرام نه دا اوی کور د خپل دومره لګ ډېرې خبرې انسان به تقاضای بشر اختلافات څنګه چې د زمونږ او د ستاسو په منځ کې راځي دا د هغوی په منځ کې معامله ده. مونږ د هغوی په کور کې سالس نه جوړوو، مونږ ته ټول محترم دي، مونږ ته ټول عادلان دي،